کله چې حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام د الله په حکم باندې د جنت نخکته دنیا ترال نو بدی کې سلسله د توالد د بچو د پیدا کېدو یو سلسله الله جاری کړه. هر کال با د آدم علیہ السلام یو لور او یو زوی به پیدا کېدو، جوړه به پیدا کېده. په دغه وخت کې د حضرت آدم علیہ السلام د حضرت حوا علیہ السلام نه علاوه په مخ د ځمکه باندې یو انسان هم نه. ابتدا د انسان د حضرت آدم علیہ السلام نه وشو. نو په یو کال باندې چې به کومه جینۍ او الک پیدا شو نو دا به رور او خور د دې په خپل میس کې نکاح جایز نه و، او چې را روان کال به کوم الک او جینۍ پیدا شو اب رور او خور د هغې به نکاح جایز نه و. خو د هغه الک په د اولني کال د جینۍ سره نکاح جایز و، او د هغه جینۍ به د اولني کال د الک سره نکاح جایز و. چونکه مقصد دا و چې دا سلسله د انسانیت شروع شي او نور څوکونه نو دغه یو قانون الله جاری کړ چې در روان کال الک د تیر کال د جینۍ سره د دې نکاح به جایز و. د حابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شو حابیل هغه ډېره زیاته بد صورته وه، او د قابیل د کوم قاتل چې د قاف ته شروع کېږي د ده چې کومه خور به دا ډېره زیاته ښکلې وه. نو قانون خو دا و چې د دې حابیل نکاح د قابیل د خور سره جایز وه، او د قابیل نکاح د حابیل د خور سره جایز وه. یو بدرنګه وه، حابیل په نصیب باندې خوفتو. قابیل مسله جوړه کړه چې زه به د خپلې خور سره نکاح کوم. د حابیل دا خور خو انتهایي بدرنګه ده، دې سره زه نکاح نه کوم. او چونکې قانون شرعي دا نه آدم علیه السلام قبوله نه کړه، نو د دې په مابین کې جنگ جوړ شو، د رونو په مابین کې. آدم علیه السلام ورته وویل د جنگ ختمولو دپاره چې تاسو خپلې قرباني الله ته پیش کړئ، چې د چا قرباني الله قبوله کړه بس هغه به د دغې ښکلې جینۍ سره نکاح وکړي. آدم علیه السلام ته یقین و چې الله جل شانه به د هغه چا قرباني قبلوي چې د چا حق دی. الله جل شانه ناجایزه فیصله نه کوي. نو قابیل چې و دا کاشکار و کاشکار فصل به د کرلو ریبلو نو دغه لجات پیش کړل قربانۍ دپاره. او حابیل چې کوم و دا شپونکی و، د په خپلو ګډو بیزو کې یو ښکلې ګډه وکته، هغه د الله په نوم باندې پیش کړه. او هغه وخت کې دا دستور چې په غره باندې به دا خپله قرباني کېغوستله، د اسمان نه به یو اور راتلو چې د چا قرباني به اوس وځېده نو د دې خبرې علامت و چې د ده قرباني الله ته قبوله شوه، او د چا قرباني چې به الله ته قبوله نه وه اب همدغه شان بدبوداره پاتې شو. نو رب ذوالجلال قانون دا و چې د حق سات ورکړي. نو د حابیل چې کومه قرباني وه هغه الله قبوله کړه. قابیل خو د اول نه زړه کې بغض ساتل او نور هم بغض زیات شو. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. الله د یو قرباني قبوله کړه بله پاتې شوه. نو دا قابیل ورته وایي قال لاقتلنک، اوس ته پرېږده منه قتل کوم به دی. د ما په خور باندې د قبضه هم وکړه چې زما حق و، او تا به قبضه وکړه اوس به د قتل کوم. حابیل ول ډېر اصولي جواب ورکړ. قال انما يتقبل الله من المتقين. ای زما وروره الله جل شانه د هغه چا قرباني قبلوي څوک چې پرهیزګار وي. قرباني د الله د رضا دپاره وکړي، اخلاص یې پکې، نو د هغه چا قرباني قبلوي. نو زما په قربانۍ کې د الله رضا مقصد وه ځکه الله قبوله کړه، او ستا مقصد د الله رضا نه وه، ستا مقصد دا و چې دغه ښکلې جینۍ د زه حاصله کړه، د دې وجې نه ستا قرباني قبوله نه شوه. نو نکاح خو په ځای باندې فیصله د حابیل په حق کې وشوه، خو قابیل په زړه باندې واغسته چې دا خو به زه قتل کوم.
نو په چل باندې یو میدان ته ځان سره بوتلو، هلته د خپل ورور قتل کړو. بیا ورور یې قتل کړو، خو بیا د سنبالي په طریقه نه پوهېده چې اوس ورسره څه وکړم، چونکې په مقدس ځمکه باندې هم دکه اولني انسانانو قبرونو انتظام نه، نو څو ورځې په دې خپل شا باندې ځان سره ګرځولو. ډېر زیات پریشانه شو چې دا خو ما ډېر غټ غلطي وکړو. بیا یو کارغه یو بل کارغه په مخوکه کې روړو مړو، او هغه به دې خپو باندې او په دې مخوکه باندې یو کنده وکړه او کارغه پکې خښ کړو. نو ته چې دا منظر ولیدو ډېر افسوس ورلو چې زما نه د ده عقل هم زیات دی چې خپل قتل یې چې کوم وکړو هغه یې څنګه پټ کړو، زه خو خپله ګناه هم نشم پټولی. ډېر ضمیر ملامته کړو. نو بیا د خپل ورور لپاره کنده وکړه، هغې کې ور واچوله. د دقې وخت نه د قربانۍ سلسله جاري شوې ده او د دغه وخت نه د قبرونو سلسله هم جاري شوې ده. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، صحابو تپوس وکړو، قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم مل اضاحی،